بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. فننني سبق کې د نوح علیه الصلاۃ والسلام د قوم تذکره ده او دا نوح علیه الصلاۃ والسلام باندې چې خپل قوم به ورته کومه اعتراض کو د هغه اعتراض جواب دی. نو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، خدای پاک وی په تحقیق سره ارسلنا لګلیو مونږه نوح علیہ السلام الى قومه قوم دته انی لکم او دی نوح علیہ السلام خپل قوم ته سوی انی لکم زتاسو د پاره نذیر خبرداری در کون کی مبین خکارم. نو دا د هر پیغمبر دا ډیوټي چې د خپل قوم ته خکاره خبرداری ورکي او خکاره خبرداری سره چې دا الله جل شانه د طرفه پیغمبر ته قران ناشي او پیغمبر خپل چې دونه معجزې و تخکاره کوي چې قوم کوم معجزه غواړي خو یو خبره ده چې ګوره معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا چې خدای پاک کله غواړي نو ظاهري به. نو د معجزو لیدو باوجود د کتاب راتلو باوجود د پیغمبر د ذات د موجود کېدو باوجود د خلکو په پیغمبر باندې ایمان نه وروړي. نو ځکه واته پیغمبر وای چې انی لکم نذیر، نو نذیر وای خبرداري ورکوونکی. لکه هم پښتو کې وای لکه پرنګ روډ چوله په خیال باندې وړه گاڑی دیونه وي. نو دا اوس دی ماشوم ته کته ماشوم لګي او کولوي لګي او کار سوپ لګي خداغه ته خبرداري ورکول لګاله کوي پرنګ روډ باندې ډیر په خیال وړي ځکه ګور ډیر تیز گاډي رواني او ستا خیال نه والی به. نو دا غره ته مخ کې نه ذهن کې واشه چې ګور رنګ روډ لورس نو هغه ته په خیال کې. نو دی وجه رسول الله صلی الله نوح علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته وی چې ګور الکا کو په ما ایمان نه وروړي د خدای په تعلیماتو باندې عمل نه کوي نو انی لکم نذیر مبین. زه ورته تاسو د خپل عمل نتیجه خیم ګورئ، خپل عمل نتیجه ته خیم. الله تعبدو او زه تاسو کوم خبره کوم الله تعبدو چې بندگی باندې کوي الا الله مگر د یو الله بندگی وکوي. د بوتانو او ما سوا د خدای نه چې کم شیزونه دي تاسو د
په حیثیت د معبود نیولي دغه شیزونه عبادت په پرېږدی انی او که تاسو دا نه پرېږدی نو زما خو قوم یې زه خو در باندې خفه کېږم انی اخاف علیکم زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب در ورځې دردناکې نه چې په هغه ورځ به یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قطر اولئک هم الکفرة الفجرة خدای پاک وایي په دغه ورځ باندې به هغه درناکه ورځ باندې به سی چلي یوم یفر المرء من اخیه سړی به د خپل ورور نه تښتي و امه و ابیه د خپل مور او پلار نه به تښتي نو په دنیا کې که په سړي ډېره سخته راشي خو د خپل ورور نه تښتي د مور او پلار نه تښتي مور او پلار د خپل اولاد نه نشي تښتېدی او دې غیرت نیولي چې هلکه دا خلک به څه وي چې د ورور نه وتښتېد او د مور نه وتښتېد او د پلار نه وتښتېد او یا خپل مور او پلار د خپل اولاد نه وتښتېد خو هلته کې به دا ټول شیزونه ختم وي نفس نفس وي ومن اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة خدای پاک ویل سړی په دغه ورځ باندې نفس نفسي ایو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دغه ورځ باندې به هر سړی بس دا جامع مامي و پینی بیا بربند رواني نو عائشه بی ترپوس کوي چې جی په دغه ورځ به خلک یو بل ته نه ګوري وینا عائشه دغه ورځ به دومره سختي هر سړی به په خپل خولو کې ډوبي خوا کې به ورسره سړی رواني وغه ته به خیال نه چې ما سره خوا ګلجی یا باچاجي را سره روان دومره سخت ورځ وي نو ځکه خدای پاک نوح علیه السلام خپل قوم ته وی چې انی اخاف علیکم زیریګم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې د درناک نه نو اوس د قوم جواب دی چې قوم وتسوي فقال الملأ نو اوی سردارانو الذين هغه سرداران د نوح علیه السلام د قوم چې کوم غټ خلکو کفرو چې کافرانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه ما نراکا منګ نه وینو تا الا کد وینو بشرا مثلنا بس انسان پشان زمون گئی ته زمون پشان انسان یو تا کې د پیغمبري سي نعوذ بالله مو ته پیغمبر نه پیغمبر خو بیا فرشتہ راځي داغي په سوچ باندې نو چې لکه فرشتہ پیغمبر راشي نو فرشتې ته خدا خوراک ضرورت نشته پیغمبر فرشتې ته د دسمات ضرورت نشته چې د خوراک ضرورت وته نشته د دسمات ضرورت وته نه راځي هغه ته د خوب ضرورت نشته ځکه یو حدیث مبارک کې داغه علم نمرانه چې هغه وی چې والذکر لهم كالتنفس لنا لکه د فرشتو د پاره دا ذکر داسي لکه زه ته چې سا اخلو نو زه ته چې سا نه اخلو نو بس زه تمرو که څو پراله په ملای غلی شي یاره له پوزه بند کړه نو خو بس مری وکړه نو ملائکی د خدای پاک داسې مخلوق دي چې دی د خدای پاک ذکر نه کوي د خدای پاک بندګي نه کوي بس دین ژوند نه پالي نو هغه ته د روټۍ ضرورت نشته خوراک ضرورت نشته د دسمات ضرورت نشته هغه ته د واده کویدن ضرورت نشته نو دا خو ټول د جون سره تړلې خبري تا ته به دې طریقې کار سوخی حالانکه دین اسلام خو تا ته د بیت الخلا نه راوالي تر بیت الله پورې تعلیمات درکې دین اسلام خو تا ته دام خو چې لکه باتون تزي نو څنګه بځي په کومه طریقه بځي خیخ غسخ په بدن نه کوي باتروم کې بیا خبرې چا سره نه کوي او چې دنه کېږي نو دا دعا به وي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث چې بیا راوځي نو په خیخ په ټول خیخ په مخ کې او چې راوځي نو بیا به دا دعا وي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نو دا اوس شریعت موږ دا طریقه خي او بل طریقه به ګراته دا خي چې په دسمات کې به نه قبله ته مخ کې و نه بشاکي دا اوس او بیا والا در بیت الله پورې د تعلیمات راکې بیا تر حج تعلیم هم راکې چلته کې بیا تواب څنګه کې یا بالته کې عبادت څنګه کې نو دین خدا سي شي د پرشتو ته خو دغه شیزونه ضرورت شته نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د خوراک طریقم خي عبد الله ابن سلمہ رضی الله عنه د داسې ماشوم د مور رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې و
نو بس د رسول الله صلی الله د مور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روټه تکې ناس نو بس د ماشوم کله به تالی کې هغه طرف تلاش بوته کله به دې طرف تلاش بوته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لاسن سو بچو درګه صبر وکړه اوله وته سم بسم الله د الله نوم وایا وکل بیمینک په خلاص خوراک کوا وکل مما یلیک د خپل مخ نه خوراک کوا دا ټول امت ته دا تعلیم دی ټول امت ته دا تعلیم دی چې روټه شروع کې بسم الله بوي بسم الله وعلى برکت الله کسر کې نه شي بیا میاس کې راي بسم الله اول او اخر او خریبه په خلاص باندې او خریبه د خپل مخ نه په غون تعالی کې باندې ګرځي په غون تعالی کې باندې نه ګرځي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د روټه د خوراک تعلیم راکړي چې روټه په داس طریقې سره خوري نو اوس پرشتو ته خو د خوراک ضرورتونه نغي به تاسو دا طریقه څنګه خوله هر رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د نکاح طریقه خوله ده نو اوس پرشتو ته د نکاح ضرورت نشته نو موږ نغي به تاسو بیا د نکاح طریقه خو څنګه خوله که پرشتہ چې پیغمبر وي نو ځکه دی فقال الملأ الذين فسوي سردارانو الذين هغه سرداران کفرو چې کافران شوی من قومه د قوم ددنه ما نراک منګ نوینو ته الا بشرا مثلنا مگر انسان پشان زمونږه ته زمون پشان انسان نو بس تاسو پیغمبر کې دی نشي وما نراک او بل خبره کوي بل اعتراض کوي نوح علیه الصلاۃ والسلام باندې وما نراک او نوینو مونږه ته او اتباعک چستا اتباع کړی دا الا الذين مگر ها کسانو هم ارازلنا چې هغوی لاندې زمونږ دي هغوی لاندې زمونږ دي بادی الرأی ظاهر فکری دي بس سرسری سوچ او فکر لري دومره گہرا سوچ نه لري نو معنا دا چې دی نوح علیه السلام ته وی چې تاسو راخو داسې خلک راغون شوي دي چې د هغې څه سوچ او فکر نشته تاسو را ټول غریبانان خلک راغون شوي او دغه اعتراض رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو را ټول غریبانان ناست دا غریبانان خلک چې تاسو را ناست موږ تاله نه راځو او دا خبر رستم را روانه هم دې روکو کې نو وما نراک اتبعک مونږ نه وینو اتبعک چې ستا اتباع کړی ده الا الذين مگر هغه کسانو هم چې هغوی چې دي ارازلونه نو ارازلونه ارذل دا د رزیل جمع ده ارذل د رزیل جمع ده رزیل مونږ پښتو کې وایو پښتو کې مونږ ویل دا څه کار دی نو ودا ټول تاسو سره خواران د سره راغون شي دي دا ټول خوار خلک تاسو سره راغون شي مونږ د بیل سټیټس خلک یو زمونږ کلاس جدا دي مونږ دې سره په یو محفل باندې نشو کې ناشته مونږ چې دې سره په یو محفل ناشته مونږ ته ځان بد ښکاري نو ځکه وایي چې ارادلونه دي زمونږ نه لاندې دي بادي الرای دی بس سطحي فکر لري ظاهري فکر لري وما نرى او نوینو مونږه لکم تاسو لره علینا په خپل ځان باندې من فضل هیڅ بهتر والی تاسو په موږ باندې هیڅ بهتر نه ها بل نظنکم بلکې مونږه ګمان کوو په تاسو باندې کاذبین له دروغجن تاسو ټول دروغجن یې ځکه کته پیغمبر وي نو تاسو ول ټول دا علاقه مالدار ترین خلک بس تا خوا کې ناس نو د دې د پیغمبر متعلق دغه سوچ خدای په کوئی د پیغمبر خدای کار نه چې د بزان ته مالدار خلک راغونډي یا به د خزانه راغونډي نو قال یا قوم اوس نوح علیه السلام وته جواب کوي خپل قال نوح علیه السلام وته یا قوم او قوم زما ارایتم خبر راکړی ماته ان كنت کچریم ز علی بینه په واضح دلیل باندې او په عقل باندې من ربي د جانب د رب زمانہ و آتانی اور اکڑی وی ماتا رحمتن رحمت چې نبوت ته من عنده د جانب خپلنا نو فعمیت علیکم نو پټکلی شوی دی پتا سو باندې دا دواړه سيزونه چې مال خدای پاک واضح دلیل لا کړی او رحمتن على بين وان كنت على بينه نو دغه واضح دلیل او عقل له چې مال خدای پاک کلم را کړی او واضح دلیل هم را کړی دی او رحمتن او رحمت را کړی چې نبوت ته نو تاسو دا دواړه تاسو باندې پټ کړی شي وي دي انلزمکم وهنو چې تاسو اوس د دې شزور نه پزور سترګې پټې کړې دي پزور هم سترګې پټې کړې دي خو وینه چې دا پیغمبر دی خو معجزات وینه
د دې قران مقابله نشي کولی او انلزمکموها. نو نوح علیه السلام وتوی انلزمکموها، آیا موږ لازم کړو په تاسو باندې وانتم لها کارهون، او تاسو دې لره بد ګڼونکي. نو تاسو ته په خپل زړه نه کیږي، تاسو د خدای پاک د رحمت نه او د نبوت نه لري لري ګرځي. نو دا خو تاسو باندې په زور باندې نشم منلی، په زور باندې نشم منلی چې تاسو ویم چې خامخا به ایمان نه وړئ. ځکه د ایمان خدای پاک وایي ما ګوره عقل فکر ارشیز میں عقل سلیم میں درکړی دی، سترګې مې درکړي، غوږ مې درکړی دی. اوس وړاندې کل اعما والصم والبصیر والسمیع والا خبره تیره شوه کنه. خدای پاک وایي چې د مسلمان مثال دک کړي چې دی په سترګو هم روغ دی، دی لیدم کوي، دی په غوږونو هم روغ دی، دی اورېدم کوي. نو دی به خبرې ته وخت دی او په خبره ځان پوهې کوي، د خبرې ته ته برسي، بیا به هغې عمل کوي. نو انلزمکموها وانتم لها کارهون. نو چې کله تاسو د خدای پاک د رحمت نه چې په ما یې کړی چې نبوت دی او علی بینه چې خدای پاک ماله کوم واضح دلیل لا کړی دی، تاسو د دې نه سترګې پټې کړې دي او عمل پې نه کوئ، ایمان پې نه وروړئ، نو انلزمکموها. زه په تاسو خو په زوره نشم منلی، ځکه دا ایمان خدای پاک دا هر انسان له خدای پاک اختیار ورکړی دی. ځکه دې وجه علما فرمایي که نه که په ځنګل کې یو سړي ځنګل کې هغه ته اړو نو ورته مولا رسېدلی، نو ورته پیغمبر رسېدلی، نو ورته تبلیغي رسېدلی، نو ورته یو عام دیندار سړی رسېدلی چې ده ته د دین تعلیم ورکړي چې هلکه پیغمبر شته، کتاب راغلی دغه شان دنیا ته د خدای پاک د طرفه، پیغمبر یې رالیږلی دی، پیغمبر دا تعلیمات دی، 5 وخته مونځ دی، زکات دی، روژه ده، حج دی، جهاد دی، دا شیز دی، دا شیز دی، په دین کې دا شیز دی. هغه ته دې شیزونو پته نی، خو د هغه نه د دې هر څه باوجود به هم چې خدای پاک د خپل وحدانیت تپوس کوي، خپل وحدانیت تپوس به دې کوي. دا ولې به دې کوي چې خدای پاک ولې دا شیز ورکړی دی، عقل یې ورکړی دی، سترګې ورکړي دي، دا زړه یې ورکړی دی، دا غوږونه یې ورکړي دي، دا خواص خمسه یې ورکړي دي. نو په د دې هغه ځکه سادي بابا وایي که نه، تاسو ته ما بله زموږ چې سادي بابا وایي چې د یو هوښیار سړي دپاره د اونې په یو پاڼه کې بله سبق پروت دی، چې دې د اونې د یو پاڼې ته وګوري چې په دې کې دا رګونه چا ګیولي، د اونې د پاڼې ته دا شینوالی چا راوستی دی، د اونې د پاڼې ته د دومره سخت لرګي دا اوبه چا راخي. چې هوښیار سړي خدای پاک وایي چې انلزمکموها. نو د خدای پاک وایي د ایمان اختیار ما ارس انسان له ورکړی دی، د منلو او د نه منلو اختیار مې ورکړی. انلزمکموها په زوره په چا باندې منل نشته، لا اکراه فی الدین، په زوره به دین ته خلک نه راولي چې ټوپک ولا په سټ کې د چې شابه مسلمان شه. خو نه چې یو سړی مسلمان شو نو ګوره بیا به مسلمانۍ کې مضبوطی ګوره او که نه، خو بس هغه حکومتونه نشته چې په خلکو باندې ډنډه کېږي او 5 وخته مونځ دی ځغلی. ځکه لمانځه وخت کې به ته ستا باریان دریان به شي، قسم دی. لکه زه یو سړی ماشوم یا لکي نو زموږ وایي دماغ یې کار نه کوي، داسې لکه مشران به د هغې به مانځه وخت کې به چې ته داسې ځای کې به ناست ته به چې لکه د دې ځای دی که دا اوس د مونځ وخت دی ته په داسې ځای کې ولاړې یا په داسې ځای کې ناسته یا د مونځ سره فکر نشته. هغه رحمان بابا وایي که نه وي د ګور غاړې لاړې خو نشوې سم. نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، خدای پاک دې زموږ دې دین ته میلان پیدا کړي. نو ځکه وایي انلزمکموها، زه په تاسو باندې لازمولی نشم، وانتم لها کارهون. نو چې زه باندې په زوره ومنم وانتم لها کارهون او تاسو یې بد منئ، نو دا خو نه کېږي. هغه مونږ پښتو کې وایي په زور کلي نه کېږي، په زور. نو خدای پاک هم وایي په زور کلي نه کېږي، انلزمکموها چې زه په تاسو لازم کوم، وانتم لها کارهون او تاسو یې بد منئ. نو بس دا مې د دې وجې هر انسان ته مې اختیار ورکړی دی، اختیار مې په دې ورکړی دی چې بایس هر شیز مې درکړی دی، پوهه او عقل مې درکړی دی، په دې پوهه عقل باندې به سوچ کې چې سمه کومه ده او غلطه کومه ده. ویا قوم لا اسألکم. اوس نوح علیہ السلام خپل قوم ته بله خبره کوي، خپل قوم ته بله خبره کوي او خبره دا کوي که تاسو دا وایي چې زما مالی پوزیشن کمزور دی او زه د خپل مالی پوزیشن کمزوروالی د وجې د دین دا تبلیغ کوم چې ما ته پکې څه مفاد حاصل شي او تاسو مال سنغ دی راکې. نوح علیہ السلام ورته وایي دا خبره ذهن نه وباسئ، دا خبرې د ذهن نه وباسئ. ولې چې زه دا د مال لپاره کوم نه، د مال لپاره نه کوم،
چې زه به تاسو ته د دین تعلیم در کوم نه تاسو به د هغې په بابت کې مال سره کوئ یا زما ستاسو نه څه لالچ دی نه ویا قوم او قوم زما لا اسألکم زه نه غواړم د ستاسو نه علیه د دین پر تبلیغ باندې مالا سمال زه ګورې څه د مال وګینم ګورې تا خو بس د مال د خدای پاک یو ډیوټي لګولې ده یو فریضه یې درته لګولې ده زه هغه خپله فریضه برابروم ان اجریا او که زه د اجر یا د اجرت څه مطالبه کوم نو ان اجر الا علی الله زما اجر او زما تنخوا ګورې په خدای پاک باندې ده ستاسو نه څه مطالبه نه کوم ستاسو نه صرف زما دا مطالبه ده چې زما دا خبره ومنې نو چې زما خبره ومنه د ستاسو د خیر دی ستاسو دپاره پکې خیر دی وما انا بطارد الذین او نه یم زه بطارد الذین شړونکي د کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی ها نو دی به نوح علیه السلام ته مړه تاسو ټول غریبانان خلک ناست دي ټول غریبانان خلک د سره ناست دي دا خلک زمونږ نه پاسه خپل محفل نه پاسه مونږ به د سره کینو ولې دا زمونږ د کلاس خلک نه دی زمونږ کلاس جدا دی ها ځکه زمونږ خو بای په اسلام آباد کې بنګلي دي په کابل کې بنګلي دي او په آیکون ویلی کې بنګلي دي د دې غریبانانو څه دي د دې خو خپل اساسمان هم نشته نو دا زمونږ د سټیټس برابر خلک نه دي زمونږ د مرتبه برابر خلک نه دي نو دی مونږ دې سره په محفل نشو کېناسته دا غریبانان د ځانه پاسه مونږ به د سره بیا کینو نو نوح علیه السلام وتوی وما انا بطارد الذین زه نه یم شړونکی د هغې کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی زه داسې خلک نشم شړلی دا خو زما ملګري دي انهم تحقیق سره دوی چې د ملاقو ملاویدونکي د ربهم د خپل سره ولکنی خو دی خو به د خپل رب سره ملاقات کوي ولکنی لیکن زه اراکم منم تاسو قوما یو داسې قوم تجهلون چې تاسو جهالت کوئ دا تاسو د جهالت خبرې کوئ ویا قوم من ینصرنی ویا قوم اوس ورته نوح علیه السلام وایي ښځه که چېرته زه دا وشړم دا خلک دا خو ایماندار خلک دی د ایمان خاوندان دی نو چې زه دې وشړم نو خدای پاک به لازمن ځکه دا خو د خدای پاک دوستان دي نو خدای پاک به زما نه بیا تپوس کوي نو من ینصرنی بیا به څوک مدد کوي زما ویا قوم او قوم زما من ینصرنی څوک به زما امداد کوي من الله په مقابله د الله جل شانه کې ان تردتهم که ما دا خلک وشړل د ځان د خپل محفل نه افلا تذکرون آیا تاسو ځان په خبره نه پوهیږئ خدای پاک د خدای پاک مقابله څوک کولی شي ولا اقول لكم عندي خزائن الله دا اوس نوح علیه السلام باندې با د خپل قوم دا اعتراض کو که ته چېرته د خدای پیغمبر نو ته سپوره ډوډۍ ولې خورې پکار دی چې تا سره خزانې وي تر جیداد مالک وي او دویمه که ته چېرته د خدای پیغمبر نو تا ته د غیب و علم ولې نشته او دریمه که ته چېرته د خدای پیغمبر نو ته ملایکه ولې نه فرشته ولې نه او بله ده که ته چېرته د خدای پیغمبر نو ته دا خلک د ځانه ولې نه شړې او د خلکو ته دا ولې نه وې چې د غریبانانو خلکو له خدای پاک اډو څه خیر نه ورکوي نو د هغې خبرې جواب کوي نوح علیه السلام ولا اقول او زه دا نه وایم لکم تاسو ته عندي چې ما سره خزائن الله د الله جل شانه خزانې چې خدای پاک په ځمکه کې څونه خزانې ایښي دي بس دا ټولې ما سره دي ولا اعلم الغیب او نه ما دا ویلي چې ما ته د غیب علم شته د غیب علم خو یو خدای پاک سره دی خدای پاک نه ما سوا هیڅ چا سره نشته نو بس اوس دا خلک دي دا خلک ګمراه کوي مګر داس به داسې وکړي تعویض به هغه ته برولي تا ته وي دا یې تعویض مې الله راوغورځوي وي دا بس دا پرشتو روړوي تاسو دغه پریانو روړوي تاسو کره په برګه کې پروت و اوس دا پیران بس دا داسې جوړ د دې په لاس یې خو دې نیغلړ رویړ دا ټول د دې سره خدای کو د خلکو عقیدې خرابېږي ښه او که نه سنجان صاحب چې بیا د بینک نه پیسې ولې نه راوړي نستې دې غوسه شي او که چې بینک ته لوي چې سمه نستې دې غوسه شي حقیقت ده نو ولا اعلم الغیب ما څه د غیب علم نشته ښه نو چې راته وایي دا هغه دی پروت و دا دغه دی پروت و دا ګورې د غیب علم دی او د غیب علم د خدای نه ما سوا بل چا سره نشته او که ته په دې باندې یقین ساتې نو ګورې دا ګورې کفر دی که ته وایې چې مړه پلانکي راته وایي چې دا ډېر ټیک کار دی ته غوږ شه چې بوس به یې د تعویض روباسم که نه روباسم او بس په تا باندې چا کوډې منترې کړي نو د کوډو منترو چا ته داسې څه پته لګي په ما چا کوډې منترې کړي
هسې به سړي په سر باندې بس مسله به وجود کې راغلي 24 غنټې په سر درد دي او دې وی شله سر مې نه ښه کېږي سر مې نه ښه کېږي دا به وجود کې نوره څه مسله او بس هماغه شته بس په ما چا څه کړي دي او په ما چا څه کړي دي مړه د خلکو څه بل څه کار شته نه که نه بس په خلکو به څه کوي نو داسې د خلکو ځان له یو کار جوړ کړی او حقیقت کې وره په دې شیز باندې وره پوهه او څوک شته نه وره په دې شیز باندې دې ته عملیات وایي په دې باندې پوهه ډېر ګران کار دی علامه سکاکی رحمت الله علیه دا زموږ د درس نظامي کې د کتاب هم پڑھاو دا د چنګیز خان د وخت سره چنګیز خان نوم خورېدل کنه ډېر ظالم سره د مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلمونه کړی دي کوتره کړو چې دا کوپړو سرونه به دا داسې ډېرې به ته جوړې کړې منارې به ته جوړو نو دې چې بیا چنګیز خان چې مړ شو دنه پس الاکوهان ناغدام دنه کومه سره نو الاکوهان چې په مسلمانانو په کمالاکه باندې قبضه کړو په هغه علاقه کې علامه سکاکی رحمت الله علیه نو علامه سکاکی رحمت الله علیه خو سلطان صاحب ته د میدان نه وته ځکه هغه تر دې اټک پوله پورې را اټک سیند پورې راغلو او په دې علاقو باندې او الاکوهان هلته کې سلطان صاحب دی په علاقه باندې نو علامه سکاکی رحمت الله علیه چې زمان ورس نو بس ما چې راشه اوس مجبوری ده الاکوهان سره په لښکر کې وځي شو مسلمانوں کو داغه په لښکر کې وځي نو الاکوهان یو ورځ داسې ولاړو په میدان کې بس एकदम لیندا داسې لا چکړه او غشه پکې کې خو ما ته چې څه کې سبا وچ دا سره پینځه مرغه رواني دي د کې مرغه ولن روزان له وته کو کړ ما ته چې لاس کته کښنی مې چې کوم مرغه دې پکار ده دا ته چې د عملیات دا ګور دومره داسې شت نه دی چې یو سړی په مهارت حاصل کړي بیا حاصل کړي نو یا علامه سکاکی رحمت الله علیه وته چې دی سلور یا پینځه دا وخت سره سو مرغه وې دې کې د کم نمبر مرغه پکار نو وته وی دا 2 نمبر مرغه پکار چې کم په 2 نمبر روان غالوزي نه بس علامه سکاکی رحمت الله علیه سه پزما کبان دایره راخله او هغه مرغه ته اشاره وکړه بس نه هغه مرغه روانه ودی دایره کې را پری وته چې وسړی پکې مهنت وکي هغه پکې دغه در حتی بیا رسی او مهنت په پکې کې غوري دا وسم نشي د بس تراشو اعمال قرآنی روالو اوس پر لداده کې بس کار بالا برابر کوموزا دا پریان اورو ورزو پتا باندې دا پلانکی کړو دا ټول یا بس خبرې خبر سر دې ته چلی ښا دا څه بس زم کوم او بیا دا ما پر خپل پوری مګلی او کنه او چې کوم مال داړو ته ناس یې غیله بیا خېډې ورکړي نو ځکه خدای پاک کوي ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب چې نوح علیه السلام ته ولا اعلم الغیب ما ته د غیب علم نشته نو د غیب علم یو خدای ته ولا اقول لكم نو که د غیب علم پیغمبر ته کېدی نو یعقوب علیه السلام ته پته نه وي داود علیه السلام ته چې د ما زوی په دای کې پروت دی په کوی کې پروت دی یا دا پته بوته نه و چې په مصر کې بادشاہ شوی او چې کله کمیس ولا رولې کنه بیا تر کمیس خوشبو ته محسوسه ده نو د کمیس د خوشبو مو ته خدای پاک محسوس وله کني د مصر نه به ته د یوسف علیه السلام خوشبو محسوس کړي وته خو بس خدای پاک وته هغه وخت نه محسوس وله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو شو نو خدای پاک وته داسي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل پته لګیدو چې ما جادو شوی دی نه هغه ملائکی را لید مرغو په شکل کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو ته کې ناشته وي دغه شان مسله ده په د باندې پلانکی جادو کړی دی او پلانکی ځای کې خېره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې صحابه ولېګل او په معوذتين دغه وخت نازل شو معوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم داس آیاتونه صحابه ته وخل هغه په دا آیاتونه وی هغه غټه پرانسي رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود وکړاوي نو ولا اعلم الغیب او زه دا هم نه ملا اعلم الغیب چې زه په هیګم په غیب باندې نو د غیب علم یو خدای سره ولا اقول او نه زه دا وایم انی ملک چې زه فرشته یم فرشته هم نه انسان یم تاسو په شان انسان ولا اقول او نه زه دا وایم للذین د هغه کسانو د پاره تزدری چې سپکه غنی هغه یو کوم سترګې دستاسو لن یؤتیهم الله چې نه باور کوي الله جل شانه
دیتا خیرن هیڅ خیر ما خدا سم نه دی ویلي چې د غریبانو له خدای پاک ورته خیر نه ورکوي دا غریبانان به د مالدار نه 1500 کال روان دي او الله جل شانه عالم دې په هغه شیز باندې بما عالم دې بما په هغه شیز باندې فی انفسهم چې پزړو دی کړي انی اذا لمن الظالمین کما دا خبر وکړي اذا لمن الظالمین یو تحقیق سر زبه هم د ظالمانو نه قالوا یا نوح اوس د نوح علیه السلام ته خپل قوم وی بس د نوح علیه السلام ډیر وشو تا زمونږ معاشره تقسیم کړل ځکه چا پتا باندې ایمان روړ دی او چا نه روړ دی نو دا اوس پتا باندې چا ایمان روړ دی او څوک کافران دي نو د دې خپل کټسل ځکه څوک درونه دي څوک پلاروز وی دي څوک د تر ځامن دي خپل کې نه لګي نو موږ د معاشره ټوله کمیونټي دله تقسیم کړل دا نو قالوا یا نوح ویدوی یا نوح او نوح علیه السلام قد فتحقیق سره جادلتنا تا موږ سره بحث وکړو نو فاکثرت جدالنا پس ډیر دکړو جدالنا جګړې زمونږه جګړه د نورم زیاته کړې چې ترمیان زرا غړي نو فاتنا راولا مونږ ته بما هغه عذاب تعدنا چې ته مونږه یاره چې ته وایې لکه زما د خبره ومنه غني خدای پاک بل باندې عذاب راوړي او قیامت براشي نو دا مکه خبره ده ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين چې داخله کوي چې هغه تا مون سره کوم عذاب وعده کین ان كنتم صادقين کتر خدای نه عذاب راوړل نو ځکه دی مو فاتنا راوړه مونږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې ته مونږه یاروي ان كنت من الصادقين کته چرته رښتونه نو قال نوح علیہ السلام وتوي انما خبر دادا یاتیکم به الله شروڑی با اللہ جل شانہ تاسو تا دا عذاب ان شاء کا اللہ غاڑی وما انتم بمعجزین خود تاسو بیا خدای پاک دا عذاب نه بچ کې دی نشه خدای پاک با عاجز کول نشه چې خدای پاک باندې زور وکړي دا عذاب په بند کې کو خدای پاک دا عذاب راوست نو بیا تاسو خدای پاک عاجز کول نشه نو ولا ينفعكم او بیا به نه پدر نکړي تاسو ته نصحی نصیحت زما ان اردت اگر کو زغواړم ان انصح لكم چې زه تاسو ته نصیحت وکړم ان کان الله کشروی الله جل شانه یرید غواړي ان یغویکم چې تاسو گمراه چې خدای پاک تاسو د گمراهۍ فیصله کړی دا کزه نه نیم سمانه نه نیم زره کالم د تبلیغ او د دین بیان کم خدای پاک تاسو په قسمت کې ایمان لیکل نه دی بس تاسو په قسمت دک گمراهی ده هو ربکم دغه الله رب دستاسو دی و الیه ترجعون او دغه الله ته تاسو واپس کولی شي هم یقولون بلکې دا خلق وای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابتراو چې پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دا هم بیا کا خبره ده نو تو وایا قل اے پیغمبر تو وایا ان افتریته کدا قران ما د ځان جوړ کړی وی نو فعلی نو فما باندې بوي اجرامي جرم ده دي اول خو ما جوړ کړی نه دی خو کو زه جوړ کړی وي نو بس د دې جرم په ما دی خو وانا بریون زوی زاره مما د هغه عملونه نه تجرمون چې تاسو کوم جرم کوي زه خو بس زه ټیک ته تاسو وای د ځانه مې جوړ کړی د ځانه مې جوړ کړی دی اول خو مې کړی نه دی خو تاسو په ګمان مې د ځانه جوړ کړی دی خو دا تاسو چې څه کوي دغه ګور ملګری نیم ښه